الرحیم. محترمو مسلمانانو د ساول ډیر الله رب العزت دی خصوصا ستاسو او بیا د تمام امت مسلمه د پاره دا ورکوټ اختر د خوشحالو سبب وګرځي او الله د تمام مسلمانانو اعمال روجي تراوی اعتکافونه په خپل دربار کې قبول او منظور کی. محترمو مونږ ته زمون خوږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د قبرونو زیارت ته ځئ، ځان له مرګ را مخې ته کوئ، د مردگانو دپاره دعا کوئ. په دې ورکوټي اختر کې مونږه مدرسه کې مونځ وکړو، را روانو. زمونږ د ساول ډیر مسلمانان په ګڼ تعداد کې د قبرستان ته ورمات شو، چاوې مړو ته مبارکي ورکو، چاوې د مړو د قبرونو زیارت ته ځو. محترم مسلمانانو په اخترونو کې قبرونو ته تلل، حاضري لګول، پای سیرې اچول او د دې اهتمام کول دا په شریعت کې نشته. د دې چې څنګه زمونږ د مسلمانانو اهتمام وکړو په دې باندې مونږ ډیر زیات سخت خفه شو. مونږه تمام د ساوه ډیر مسلمانانو ته خصوصا او نورو مسلمانانو ته چې کومو علاقو کې دا رواجي نو دا رواج دا صحیح نه دی. اختر د خوشحالو ورځي، په دې باندې خوشحالي پکاري. په دې ورځ باندې قبرستان ته تلل یا چې څوک په روژه کې وفات شوي چې دی لومبی اختر دی او مونږه هغې ته ورځو لومبي اختر کې، دا ټول ترتیبات ناروا دي. او دا خبره یوازې زه نه کومه، د زمونږ د ملک پاکستان یو لویه سرمایه حضرت شیخ الحدیث مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه د هغې د زبان نه هم تاسو اورېدی شئ. د شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه یو بیان دی او دا تاسو د هغې یو کلیپ دی، دا تاسو توجه سره واورئ. اختر فرض خلق قبرستان ته دا رواجي خبرې دي، نه سنت دي، نه حکم دی، نه ثواب دی. اختر خدای د خوشحالۍ دپاره پیدا کړی، د مړو د قبرونو دپاره یې نه پیدا کړ. قبر لاسیزه نو دا د دې زړو ښځو رواج دی، نو بیا د عامو خلقو هم د ښځو تابع وي. نو دیب دا رواج شروع کړو، سهار وختي به د اختر پرست قبر نه ځي. دا تا ته چا وایي؟ دا کوم حکم دی؟ قبر خو خلق ټیک ده زیارت قشي دی، خو د اختر ورځ ولې مقرره دی؟ هسې لاړ شه، زیارت فرض لاړ شه، جمعې فرض لاړ شه. اختر کې د مړو زیارتونه نشته او نه د مړو دعاګانې. ځان په زور په دې خلقو او د جاهلانو امامان او د زړو په دوړو ښځو دا زموږ رواجونه جوړوي او دین یې راته ګران کړی. قبرونو له تلل نشته، دا د ښځو رواج دی.